او بیا د پیغمبر علیه السلام په بچپن کې مشغله سوه نو پیغمبر علیه السلام خپله فرمایي چې څومره انبیا دي دنیا ته راغلي دي دې ټولو چې کم دی ګډې بیزي سره ولیدي دې ټولو چیلۍ سره ولیدي صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله آیا تاسو هم دا چیلۍ سره ولیدي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایو چې او بالکل ما به هم د اهل مکه و بیزي بوتللې او دا چیلۍ به مې بوتللې په اجرت باندې دا به مې سره ولي د دې څه وجه ده ګوره هغه وخت کې داسې نظام تعلیم نشته دی او الله رب العزت د خپل محبوب پیغمبر تربیت کول غواړي نو د تربیت لارې ورته څه اختیار کړله چې عملی پریکټیکلی په د باندې تربیت کوي یو خدا دې نن څوک ځي کالج یونیورسټۍ ته هلته کې سوشل ساینسز وي او نور چې څومره علوم دي هغه تیوري وي نه دغه ټایم کې الله رب العزت د خپل محبوب بنده پریکټیکلی د تربیت کوي تربیت څنګه کوي چې دغه چیلۍ دي دا به ته سره او چې څومره انبیا دي هغه ټولو سره ولیدي د پاره د دې چې دا چیلو کې دی کې مطیع چیلۍ هم ده دی کې سرکشه هم ده دی کې داسې چیلۍ هم ده چې خبره مني دی کې داسې ده چې په لاره باندې نه ځي دی کې داسې چیلۍ هم ده چې ښکروره ده دی کې داسې هم ده کمزورې ده نو د قائد او لیډر کردار څه دی چې دا څومره که قوي دي او که ضعیف دي که فرمابردار دي او که سرکشه دي دا ټول په یو ګروپ کې جمع کړي او ګروپ په صورت کې چې کم دی روان کړي او د هغې چې کم دی قیادت کوي نو پیغمبر د زمانې دا خو قائد او لیډر دی نو لیډرشپ کوالټي دا ده چې دا به خپل څومره چې د قوم دی دا ټول به د ځان پسې بالکل یوازې یو شانتي بوځي په دې کې به هېڅ قسمه تفریق نه راځي که څوک د لارې نه جدا کېږي دا پیغمبر به چې کم دی لارې ته مخامخ کوي نیغه لار به ورته ښایي دویمه خبره دا ده چې د دې پیغمبر په سینه کې د صبر هغه ماده پیدا شي قوت برداشت چې دا که چېرته دته تکلیف او ایزانی هم رسي دی بیا هم خپل امت دپاره چې کوم دی غمخوار وي د هغې خیرخواهي لټوي او دارنګې چې کوم دی د هغې طرف نه کوم تکلیف را رسي په هغې باندې د صبر او دغه رنګې د حلم مظاهره کوي حضرت موسی علیه السلام باره کې راځي چې کله د حضرت شعیب علیه السلام چیلۍ سرولي یو ځلې د خپل هغه رمۍ بوتلې د بهر سرولو له یو چیلۍ داسې ده چې هغه د رمې نه بیله شوله او په منډه منډه وتښتېدله موسی علیه السلام ورپسې دی هغه چیلۍ مخکې ده ډېر زیاتې چې کوم دی ستړی کړلو دومره منډې ورپسې وواله چې دا خپې مبارکې پولۍ شولې خو آخر کار هغه چیلۍ قابو کې راغلله چې کلې ونیوله غېږې ته یې رانږدې کړله د ډېر درد نه چې کوم دی سترګې د اوښکو نه ډکې شو او بیا ورته وایي که ته په ما باندې رحم نه کې کم از کم په ځان باندې رحم وکړه که زما په خپو باندې رحم نه کې په خپلو خپو باندې رحم وکړه نو دا حضرت موسی علیه السلام کې د قوت برداشت او د صبر ماده او د خپل رعایا او قوم د پاره د خیرخواهۍ هغه جذبه هغه تیاریږي لګیا دی او خوښېږي الله رب العزت فرشتو ته وویلې چې بالکل دا موسی اوس شان د نبوت او د نبوت چې کوم منصب دی د هغې لایق شو په کار ده چې اوس دته نبوت میلو شي هغې نه بعد بیا موسی علیه السلام هغه پوره واقعه ده د شعیب علیه السلام سره چې لاړو کوهي تور ته خپل ماشومانو مو سره دي او نبوت ورته میلاو شو نو مقصد د خبرې دا دی چې پیغمبر علیه السلام له الله رب العزت عملی تربیت ورکو په کوم صورت کې چې دا د چیلو رمه ده دا به سري په دې کې چې هر قسمه حالات راځي دی به د هغې مخامختیا کوي او هغې له به څه مناسب حل او تجویز راوباسي او ټوله رمه به په یو ځای ساتي چیلۍ به اخوا دېخوا کېږي نه نو دې سره به د پیغمبر علیه السلام هغه تربیت وشي سبا چې کله د پیغمبر علیه السلام بعثت کېږي او د نبوت دعوه کوي او قوم کې بیا داسې خلک دي چې هغه سرکشه دي او د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه انحراف کوي نو هغې سره به کومه رویه وي په قوم کې داسې خلک دي چې هغه ډېر زیات قوي او طاقتور دي په کمزورو باندې ظلم کوي هغې سره به کومه رویه وي په قوم کې داسې خلک دي چې پیغمبر علیه السلام ته تکلیف او ایذا ورکوي هغې سره به د پیغمبر علیه السلام کومه رویه وي نو دا څومره چې درجات دي دا پیغمبر علیه السلام ته عملي وښودل